قرآن کریم کې راځي چې پنځه خبرې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. پنځه سيزونه داسې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. ان الله عنده علم الساعه، قیامت بکلی الله فرمایي چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته. چې په کوم ورځ به په کوم تاریخ به علماء وايي چې د قیامت د برپا کېدو ورځ چې دنو هغه به د جمعې ورځ وي. قیامت به د جمعې په ورځ برپا کی. علماء لیکي چې د جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي؟ دا تاسو چې د جمعې مونږ تر راغلی دی د ورځې ته جمعه ولې وایي؟ جمعه اصل کې جمع کېدو ته وایي. نو د جمعې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیش. نو جمعه ته جمعه ویل یو وجه دام ده چې قیامت به د جمعه په ورځ برپا کی. اوس تاریخ بچي نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث، بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی. اوس کتا سوای چې دا موسمیات والا اعلانو کی چې پلانی ځای کې باران امکان دی او دا دی کله وای او نش. ما خپل 2000 ځل دا تجربه کړې او یو نش پالات او پاسباب باندې دی دا معلوم کی چې د دې طرف هوا کې نمی ده. د دې داسې مثال دی لکه ترمامیټر باندې چاته به سړی ګوري. نو جب لاندې ترمامیټر چې کېږي نو هغه پاره چې کوم انسي ته ورسي نو پته ولګي چې د دومره ډیګري ته به 101 دا یا 102 دا یا 103 دا یا 104. نو دغه سه آلات باندې دا معلوم کی چې د دې طرف هوا کې نمی ده. ا قدرت مخالف بل هوا پیراولي هغه نمی او تختی او هغه زیاده باران نشي. نو وينزل الغيث، دا علم سوا د الله نه بل اچا تنشتا چې باران بکله کی. ويعلم ما في الارحام، بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او کجینه دی. دا پته ولګي چې دا الک دی او کجینه دی. اسپیټال کې اومه زما لور داخله کړي و. ډاکټرانو ما ته وی چې مولانا صاحب ستا نه یو مسلې تپوس کو. قران کې راځي چې ويعلم ما فی الارحام، کوم شی چې پر رحم کې دی په دې خدای عالم دی چې دا الک دی او کجینه دی. نو اوس همونږ چې سکرینینګ باندې وګورو نو دا پته لګي چې دا الک دی او دا جینه دی. او خدای وی چې دا پته یې چاته نشته سوا د الله. نو ما د دې دو جواب وکړ. ما ورته وی چې ګوره خدای ویلی دی چې ويعلم ما فی الارحام. ارحام جمع د رحم ده
رحم هغه کڅوړه ته وایي چې کومه کڅوړه کې دننه خېټه کې بچي لویږي او تربیت پکې علي او پکې تر لسو میاشتو پورې پروت وی رحم هغه ته وایي. اوس دا رحم چې ده د دې شکل بالکل د پوکانای په شان دی لکه ماشومان دا پوکانای پرسي او به د دې داسې مثال او د دې رحم خله چې دا هغه د تشو متیاز خله ته بالکل مخامخ. نو مال خدای ویلی دی چې ويعلم ما فی الارحام عالم دے الله ما په هغه شی باندې فی الارحام چې کوم شی پر رحم کې پر رحم کې دننه چې کوم شی پروت دی په دې خدای عالم دی چې دا به څه شی جوړي. مال د دې دا معنا چې څو وخت کې د پلار نطفه د مور رحم تلاړ شي او هغه سره بیا د مور نطفه یو ځای شي. د قران کریم مراد دا ده چې د مور او د پلار دواړه نطفه چې یو ځای شوي په دې اوس ظالم ما چې دې دوه نطفونه بزا لک جوړو موقع په دې جنای جوړ. ما په دې خبرو پوهیږي اوس خو تاسو ډېر پوهیدل پکار دي ځکه چې خزي پوي شوی دي نو تاسو به څنګه نه پوي خزي پوي لاړې کومه مرتبه ته خزي ورس او تاسو ما هغه د شاه دوله شیخان یې اوس خو خزي پوي تاسو ټل تکړه تاسو چې کور ته سودا یې سي کپڑے مپړې نو اخزه داسي وګورئ نه اوس کپڑا دا چې تارا وای درته کنه په ایمان درته څه نه شه دې چې تارا مړ نو سړی په پڅ پوي کړ په خپل ورو د خپل باندې کې واخه کایو سي کوړتا دا سي روچته کې اړ سړی ورته نخکاری ټولي پیپړې او ډکی درکړي سړی ورته نخکاری. نو خزی آغا سٹیج تا ورسیدی چی مونگا اس ٹل تر لا نور دے خدای خیر کی وہی ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. دالا ابتداء دا عشق تماشے بول نو ويعلم ما في الارحام الله دغه وخت په دې ظالم او زپې پوهم چې د دې دوه نطفونه بز الک جوړو مو کجنه بجو مال ډاکټر صاحب اوس وایا نو ما ته وی چې کریکټ مال کریکټ دی او کټوکرای دی وی زب کریکټ نه پوهیږم پښتو وایا یا اردو وایا سپوږ ویلو سپوږم چې دا خبره دا ټیک ما کته په سکرینینګ باندې هغه جرم چې کوم جراثیمونه د مور پر رحم کې الګ جوړیږي یا جنای جوړیږي که هغه جرم معلومول شي چې دې جرمونه به الګ جوړیږي او که جنای به جوړیږي هغه نه بعد بیا په ما سوالو کا بیا به ان شاء الله بل جواب درکړم. قران هغه کلام نه دی چې ته یو سړی په دې کې پاتې راولې او د دې جواب نشي کولای. جواب عالم سړی د هر سوال کولای شي. کوم ځکه چې زستا د سوال جواب نکړې شم د دې دا معنا نه ده چې اسلام عاجز دی جواب نشي کولای.
بلکې زما علم کمزور دی ځکه جواب نشم کولی. تاسو خیال راغی اسلام محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ليظهره څنګه ده ليظهره على الدين كله. اسلام دې د پاره ده ليظهره على الدين كله چې دې په اعتبار د دلیل سره په ټولو ادیان باطله باندې غالب وي. په اعتبار د دلیل سره اسلام چې ده اگر یو دین هم د زمکه په سر پاتې نشي راوسته بلکې د هر مشکل جواب چې ده هغه اسلام سره. تاسو هم باندې یو سوال وکړئ چې اسلام قرآن او حدیث دا ویلي دي او ظاهري خبره دا ده د دې جواب وره. اوس مال د دې بازي وخت کې جواب رانه شي د دې دا معنا چې زما علم کمزور دی کینی جواب ضرور شته. تاسو خیال راغی نو ويعلم ما فی الارحام دریم شهدا ده چې د دې علم سوا د الله نه نشته بل چاته چې د مور پر رحم کې با د نطفونه الک جوړیږي او کجنې به جوړي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبات سکار کو. الله وی اچاته دا علم نشتا چې زب سبات سکار کو. اراده یو څکړی وی او ورپیخ بل څه. اراده دې کړی چې دفتر ته ځم پلار کې د لارای وای. اراده دې کړی وی چې زه ټیکادارای پسې ځم پلار کې درته دشمن ناس دی ولید. په اراده وځي چې زه دکان ته ځم خیال امراغه چې دکان ته ځم نیمه لار کې جواب درشي چې راشه په پلار دی هارت اٹیک وشو دکان ته هم نرس روانه چې زه سودا راوړم आवाज در پسیوشي چاله په ماشوم هیزا او لګیدا دستونه الټای په ولګي. اس نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اس نفس په دې قادر نه ده چې زب سبات سکار کو. اراده د خیر کړی وي ورپیخ شر شي. اراده یو څه کړی وي ورپیخ بل شي. دا سلورم وما تدري نفس بأي ارض تموت. پنځم دا الله فرمایي چې اس نفس په دې قادر نه ده چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې زب کم ځای کې مړ کېږم. غریبان خلاص سکه بادشاہانم په دې قادر نه دي چې مونږ به کم ځای کې مړ کېږو. او ضیاءالحق صاحب ته کدا پته وي چې زب پاوی جاس کې مړ کېږم نږدې به ورغله نږدې به ورغله. هغه جرنیلانو د فوج ته چې پته وي د امریکای سفیر ته چې پته وي چې په دې جاس کې به مونږ مړ کېږو دې جاس ته به دوی ورختلی. نو غریبان خود سکه چې بادشاہان هم په دې علم نشتا چې زمونږ مرګ به په کوم ازمکه باندې زب څنګه مړ کېږم او بابا مې وړي په ګولای به لګم کوی ته به غورځېږم څوک به مې علالۍ لارای به مې وای موټر به مې وای ولا برابر کیږي زما مرګ به په کومه طریقې. تاسو د جمعات کې ناس خلق ټول وای چې چاته دا پته شته چې زما په کومه طریقه مړ کېږم چاته. نو وما تدري نفس بأي ارض تموت. اس نفس په دې قادر نه ده چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې. د دې زمن کې مفسرین وایي چې سليمان عليه السلام تقریر کول او اسرائیل علیہ السلام دے مجلس تراغ
مجلس تراغه نو یو بوډا غوندې سړی هغه ته ډېر کته دسي وران ابو بوډا ویل سليمان عليه السلام ته چې دا څوک دی دا سړی ویل دا هغه ملائکه ده چې د هر چا ملمه کیږي دا اسرائیل دی ابو بوډا په جړا شو ویل دا کته ما ته ډېر وران والله وجدي خدای ته وګوره چې ما د دې ځای نه اوچت کاو هندوستان ته مې بوزه دا واقعه وا په شام کې سلیمان علیہ السلام هوا ته حکم وکړو بډای اوچت کو او د شام نه د هندوستان زمکه ته راو اسرائیل علیہ السلام نے تپوسو کو چې دی بوډا ته دی ولې دا سوران وران کته ورتل صاحب خبر دادا چې ما د ډېر تعجب د وجه ورته وران وران کته ما ته الله حکم کړو اوس چې دی بوډا نه روح واخله په هندوستان کې او بوډا ناشته په شام کې او د خدای د وعده په منځ کې کل بل 15 منټه پاتې 15 منټه کم ټیم چې د دنه د ساويستو الله ما ته خودلې دی هغه کې 15 منټه پاتې نو تعجب نه کولو چې یا الله 15 منټه پاتې دي په 15 منټو کې به هندوستان ته څنګه راسي خو سليمان د خدای او د انسان وعده برابر نه دي بس ورپسې والوتو او د هندوستان پزمکه د چنغړک نه ونی وسایتي نو چې کمزه کم ټیم الله ستاد روح وستو مقرر کړی ور غرب برابر شي او غزاله بده ور غرب پوری بم نه ور برابر تماته وای چنن ستا په ملک زرګونه مرګونه وش 10 چرته وش 10 چرته وش او د کلاشنکوف ګولای تا ته کور تراشی او په کټ کې پروت کې ولګیو مرش 10 چرته وش او سب بلا خبره ده چې دځ کول خکار ده که بد کار ده هغه دې پلیت حکومت نه تاسو کوي چې دا دځ کول خکار ده که بد کار ادا تاسو چې راکمه جنای خوخه کړی ده دغه نه تاسو سوار ته خوشاله کلی ته تلو ما یو بوډالا زوی ټلویزیون را لګلې زمون خپل ده نو ما ته وی چې ملا صاحب په دې ویر کې پسې ډېر باد مایا مال چې ولی وی چې هغه ډبلای غونډه را تصویر لګلای دا ما خام ټیم کې چې پکې وګورم ناسې مې زړه خوشحال شي ټول اړې مې داسې زړه خوشحال وي او دې ویر کې پسې ډېر باد مایا ما اورېدلې دي چې ته برخلاف یې بوډا راته ٹھیک دا کنه ګرځي ورپسې ګورې بچ سبکی انجام بم سي د ملک اقتصادي طور بیړه تباہ شو نن لس پنځل لس ورځې وشوې چې په بالا مانای کې اوبه نشتا ټیوبویل پریوته دی کمیټه څه شو سیلاب یاوړه کمیټه کې تصور د دې کېږي چې دا میر زمارا شي او دا میر زمارا شي حکومت په دې قهر اخته ده په دې قهر نه ده اخته چې په ثابت کلی کې وبنشتا یعنی د بالا معنینا جامو وینزل دو پارا زمون کور ته خلق راضي او زنانه راضي زمون کور کې جامي وینځي چې د جامو وینځل او بو ور کړی نشته لالا روح قانونی کې تیار ټیوبل پروت ته
کمیټه والا په کم عالم فنا بم لګېدلی دي چې تر اوسه پورې په دې ګرمۍ کې ماشین ورته نه راوړي او پې نه لګوي تیار ټیوبویل پروت چرته چې د دوی د خېټې کار نه کیږي هلته د ټول قوم خدای په اوبو یوړی کی هلته د قوم غم چا سره نشته ټک کار په دفترو کې نه کیږي ټک کار چې ورشي درته به ګوري که جیب دې لږ خو خو سللو پتو به وشي او که جیب دې ښه نه داسې سپېره شیخ میخ وي نو بابوګان هم درته وایي چې شیخ اوزه آرډر شوی دی شیخان ټول نیسي نو غریب منډه ونیسي خدای دې مه تاڼې له وروله خدای دې مه کچرو له وروله خدای دې مه دفترو له وروله خدای دې مه چپړاسیانو له محتاج کدا د دفترو قرباني چې دي مه دې خدای دوی له وروله تک کار نه کی اقتصادی طور وې ټماټر ارزان شو په 3 روپۍ سیر شو مال کا ټماټر ارزان شو ته ټیپر چې په 8 روپۍ سیر شو په ستارشاه باچا کالونی کې ټیوبویل تیار پروت دی ولی ماشین نه راوړی او پې نه لګي کته پیسې او فند را سره نشتا پیسې نشتا پرون په چترال کې د پیپل پارټي د سیټ د پارا 6 لک روپۍ وی چې چترالیانو له اعلان وکړو او قوم له بوس کله د پارا پیسې نشتا نصرت بټو بیگم نصرت بټو چې 8 ورځې ډیره و په چترال کې 8 ورځې او چترالیانو ته د سلويخ زرو کورونه الاټ کول د سیټ ګټلو د پاره هغه د پاره پیسې وی او په ټیوبویل باندې پمپ لګولو د پاره پیسې نشته د یو ټیوبویل افتتاح ودلتا په میچنی روډ باندې بنظیره چې ورته راغلی و په یو افتتاح داغه 10 لک روپۍ لګېدلې هغه د پاره پیسې وی او موږ د پاره د سکلو د اوبو د ماشين پیسې نشته نو زما عزیزانو آسمانی عذاب لاندې راغلی که خدای ته منظور وا او الله دې نور زیات کی زما دا دعا ده ځکه چې تاسو کړی دلته یو دو ګډیان دي داسې سایکل چلی خدای چې په ژوند پیژندلی دي داسې شکل ته نو هغه مرستو د دې دا خانه سره جنډا ودرولې و داسې بور پسېړه پیدا پکار داري چې د غریب لا خو چرته هغه د لاس موټر ورکی کنه پکار دی کنه دی مونږه هوځه خریل لاس وړې دی دغه لا په ورکی نو عزیزانو عرض می داو چې دا قوم باندې آسمانی عذاب نازل توربیله کې ولی وبنشتا ورسک کې ولی وبنشتا ملکان کې ولی وبنشتا لوډ شیډینګ ولی دی پوری کې وب زیاتیږي که کمیږي تاسو وای پوری کې خو دریابونه اسمان ته راوخیږي نو آسمانی عذاب در باندې نازل دی د پیغمبر خیرو والے قوم دی تاسو بد دی انجام سکټ میزایل پریوته دی هغه میزایل دوی پیژنې نه چې دا د کوم ملک میزایل نو سکټ میزایل در باندې راپرې او 2000 کیلوګرام میزایل 2000 کیلو چې کوم دنیا بالکل تباہ کړي
نو آسمانی میزایل هم در باندې شروع شوي او د ځمکې اوبم در باندې وچې شوي او د بجلی پکیم در باندې ودرېده انجام به ګورئ چې نور به څه کیږي دا به ټیکېږي کله دا به ټیکېږي اله چې د ملک قانون شریعت شي د ملک قانون قرآن شي د ملک قانون دین شي او هر یو مجرم لا د جرم مطابق سزا ورکړي شي نن ته وګوره روزانه اخبار کې ګوره روزانه دا دکان والوں مجرم पुलिस के हिरासत में खड़े हैं ये नकबजन है पुलिस के हिरासत में खड़ा है इसके हीरोइन लारे वर्सरवनी वेशो पुलिस के हिरासत में खड़ा है उस दगा गलो डाकवान और हरामियान دا وګوره چې دغه پولیسي څه وخت کې کچرو تراولي وکیلان ورسره پیشي چې جدي د مور او پلار مور شیخ جنید پلار شیخ جنید بغدادي او مور رابعه بصري و دا خو پاک صفا لک دی مجسټریټ وی ښا دا پولیس غلط اف آی آر درج کړی دی زئی ما په جرم ضمانت باندې پرې هغه آرامیان سبا بیا غټ سترګي ګرځي په دې سرک باندې د ویخې مور نظامن تختی روانې لارې ته ور ټوپ کړي او بورې ته راوغورځي روانې لارې او څه چل پکې تیر ورځو کې مونږ یو آشنا دی کابل سره روان دی موټر پر راغلی چې موټر پر راغلی دی موټر کې ناست دی موټر ورته ولاړ دی کاکا کم خوازي هغه تاسو کم خوازي زه خو رامداس ته ځم دی ویل مونږ هم رامداس ته ځو خو لار راته نه ده معلومه اوس غله په موټرو کې ګرځي خدای مرکه چې موټر کې کینه نه ویل مونږ هم رامداس ته ځو خو لار راته معلومه نه ده راځه کینه ویل مونږ ته بلګه لاره مخه رستوی کینولې دی یو سړی ته یو څنګ دی ناست یو بل څنګ او ایو ورته چالکه دا دروازه لک پارام بندوا د پلانی زوی کنځلې ورته ول د پلانی زوی خو بتای ول تبه خپلو کې چې ډبګره تر رسیدلی ټاپ ټوکی په خپلو کې جوړ کړي چې ټاپ دو ورته ما لکه ما په معمولی خبره جګړه ما د ما کول او 15000 روپۍ په جیب کې چې رامداس سره دې کوس کو ا 15000 روپۍ تی وېستي ورته خبر زمونږه داسې کار دینو چې دیر روان شي چې د بالا مړ زمونږ دکان ته رسیدو چې کتلی دي 15000 روپۍ جیب کې او دا قسم غلې عمل ورځ د شالادات بابا سره نیولې دا قسم غلې ټول ورځ ورپسې پولیس ګرځېدو د شالادات بابا سره ونیو تاسو یو کوي چې څم کړو کم خلاړ دله خو سپکارو دله پکارو چې دلته دی ونیو دا رهزن دی چې رهزن دی بس موټر نه را کوس کا او تیر ورته کړه گردن تلته ورته چې دی یو څو سرونه په سرک خلک وګوري کله غلا نامه چا واغستا نو ګیره مې کله کوي وابه بغلا نامه ستا د ملک هغه د انګريزانو قانون دی او د انګريزانو د پرکټو حکومت دی انګريز لاړو پرکټي پاتې خیال امراغه زمونږ حکومت دغه لپاره شونن په اخبار کې لیکلي چې د مذهبي امور وزیر چې دی هغه په پلاني زیارت له غسل ور کوي زمونږ د ټول پاکستان د مذهبي امور وزیر چې دی هغه پلاني زیارت له غسل ور کوي او صادر به په غوړي یعنی قبر بلمبي الکه چې قبرونه لمبه خوار شي چې خوار غریب کمړي وی لمبا چې ثواب خودي وشي کړي نو قبر بلمبي اوس کداغه وزیر کته چې راشد ته غریب مرد سو کې نشته لګي ولمبا مړ به دي کی پټی کی کنه او سلته چون کې د اهل بدع راج ده قبر له غسل مونږ دغه لپاره او دا د خپل اعمالو د لاسه زمونږ د غلطو فیصلو د لاسه خدای خبر چې زمونږ حشر او زمونږ انجام بسي مالک یوم الدین
دا مسلسل بیان دا الحمد نرا روان دے. مالک یوم الدین دا بل صفت دے دا پروردگار عالم. چې د قیامت د ورځې مالک چې دی هغه به صرف او صرف د الله ذات بل څوک بنی په دغه ورځ باندې چې سر اوچت کی او دا وایي چې زه هم په دغه ورځ باندې څه اختیار لرم. علماء وایي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با ټول سرنګون ولاړی आवाज بوشي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی. یو بادشاہ بم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زم څه یم. بیا به ملائکه आवाज وکړي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی. نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ الله دے چاغه یو دے او داسې په قهر دے. نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دا ټول بادشاہان د زمانه با ډېر لوی په هیبت کې ولاړی. عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړي دا ورځ به یو ورځ وي او دا یو ورځ چې دا به 50,000 کال وي. علما وایي چې 50,000 کال به په دې رنگ نه 50,000 کال بداسي وي چې دا هغه قیامت یو کال بد دی دنیا د 50,000 کال عمر. دا حساب لګوي د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر. داغه یو میاشت با د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر. داغه یو ورځ با د دې دنیا د 50,000 ورځ عمر او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر. لګولې شي حساب 100 کروڑ جوړي. داسې حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50,000 کال عمر. او که حساب ما کړی دی
یو کال د دې دنیا د 50,000 کالو نو 50 ځله 50 زره پنځوس ځله 50 زره ویخ شي خدای بندگانو ملک در نه سیلاب یوړ که تاسو سړی وې نو ښځه به در باندې وزیر اعظم وه ملک در نه اوبو یوړ نه په قیامت پوهېږئ نه په دنیا پوهېږئ نه په آخرت پوهېږئ سے وی لالے میں فتح خان دے فتح خان رونا ما جوڑے گئی ویخ شئی لگن ملک د خدای د قهر په پلیټ فارم ولاړ خدای پراستای چې په دې ملک داسې ورځې را روانې دي چې دا کم غریبان یې په کور کې به زړې جامې هم د ښځو درنه تختی د ملک دا حالت ویخ شئی س عقل ځان کې پیدا کړي سوچ ځان کې پیدا کړي س فکر وکړي نه د تیر شوي زمانه فکر کوي نه د حال فکر کوي نه د راتلونکي نه په خبرو پوهېږئ نه په حساب پوهېږئ نه په کتاب پوهېږئ یوه ورځ د قیامت به 15 ارب او 15 کروڑه کاله وي یوه ورځ څومره 15 ارب او 50 کروڑه کاله به یوه ورځ او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناستې ځای به نه دا 15 ارب او 50 کروڑه کاله به ولاړ یې نو داسې به تنګ شي دا خلک چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص دا به یوه ورځ د دې نور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې ته دا ځمکه به د تانبې غوړېدلې وي او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان د هر سړي سر چې دی آب کټوی وي خټکیږي دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتښتي قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي دومره د خوف او د یری ورځ به یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیری شي دومره لوی روب به د دې ورځې چالکان بس پینگیریش السماء منفطر به او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
قارعه څه ته وایي؟ الله فرمایي قارعه هغه ورځ ده یوم یکون الناس کالفراش المبثوث چې دا بنی آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والوزي، لکه د ملخانو سیل چې راشي او د اسمان لاندې کنارې پټي کی، نو دا خلق به د ډېر هیبت نه د ملخانو په شان والوزي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، او دا غرونه به د ډنډت شوی وړای په شان په اسمان کې والوزي، لکه دا بړستنې او توشکونه چې ډکای نو پیژنې هغه ته څه وایي؟ بړستنو ډکولو والا ډنډت ورته وایي، څوک ورته نداب ورته وایي. د مومندو ته یو ډنډت والا تللی و، هغې چې کتلی دي ورته نو خیال یې کړی چې هو یا په پېښور کې چې قوالی کوي یا جوړدا دی. نو رانیولی دی ورته ویل چې قوالی وغږوه، قوالی خو به پیژنئ ماشاءالله. ستاسو کپریو چیچم بله ورځ راته یو یار دومره ګیره وه، ما ته وی یاره دا د جمعې په ورځ دا پروګرام نه په ټي وي کې څه ډېر خوندناکي مالتا که رشته څه یو وړوکی غوندې مې اغستی دی، وایي تا ګیره کله کم. دا خو به پیژنئ قوالیانې ډنډتیان دوپړی باجې دا تاسو چې جنجونو کې ور سره روان یې بیا ډزې ورته کوئ، دا خو پیژنئ. دا زمانہ د دې پاتې نه شو چې چاته وایي چې نصیحت، دا د دې زمانہ، دا د دې زمانہ ده خو چې سړی ګوره او سر ته غوسه، سړی ګوره او سر ته غوسه کوي چې ولی وای ولی پکې نشتا، سړی ګوره ترک که منزګزاري کاجی که شیخی او چې ترک ولی لکه ولی پکې نشتا. تاله ژوند ستا لعنت دې ځمکې د پاسه ستا وجود دا لعنت، نن زمونږ وجود د ځمکې د پاسه لعنت. دا ځمکه ډېره ښه ده چې مونږ له ځای راکړی دی، مونږ لعنت، مونږ شرمونه یو، زمونږ ښځې وګوره شرمونه دي، زمونږ اولاد وګوره شرمونه دي، مونږ وګوره شرمونه یو. هغه کوم ادا ده زمونږه چې هغه د سړیتوب کوم ادا؟ په لاره رواني کیلې خوري، بله ورځ دلته یو لشل ورځې به کي یو روانو کیلې وخوړې خوړې پوستکي په سرک وخوړ، په د پاسه بل راغی خو چې خپای پې کېښوه هلته لړه ماړه کې خیال وکړو چې دا اوس د سړي زوی و. ده کې دومره عقل نه و چې د کیلې پوستکی چې په سرک وغورځوي، په دې سرک سړی پې خویږي، ماشوم پې خویږي، لاره موټر چې پې راشي او د کیلې په پوستکي ټایر راشي هغه پې خویږي. تاسو ووایئ په ایمان چې چېرته په لاره روان یئ، دا تصور مم کړی دی چې دا کیله مې وخوړه دا پوستکی چېرته یو طرف ته وغورځو، تا مو خیال هم کړی.
دا پوستکه بې ځایه ځای وغورځوه. ما بار ملکونه کتلي په دې لاس کې به یو میل پوستکه نیولې، نو بیا په سړک باندې ټیمانو بکسې لګېدلې وي، نو هغه پوستکه به هغې کې وغورځوي. مجال شته چې په سړک باندې ته د خټکي یا د کیلې یا د ګنډېرۍ یا د کیلې یا د مالټې پوستکه وګوري، مجال شته. دلته به د خلیل مومند بروانی په لاره باندې ګنډېرو ګوتی به لاس کې نیولي او دغه به هم کوي او پوستکي به په سړک غورځوي او روان. خلیل مومند دا د خلیل مومند پښتانه دي، دا د ثوابای پښتانه دي، دا د اشنغر دي. اشنغر خو بیا جنډه ولاړه ده، خو ډېر تیز دي پښتانه. کوم قوم چې دومره بې ضمیره چې چا کې دومره تمیز نه چې دا زه غلط کار کوم، دا د نه سړي د زوی کار ما ته نه دي پکار. هغه قوم بیا دا د پلاستیک ګوتای راوتی ګند پکې واچي، هغه ګند ویړای کې وګورئ، هغه ویړای لاړ شي بند شي. پرون سحر دا زمونږ د کوڅې ویړای بند ده، نو کشتای پکې ګرځي. کارپوریشن والا رااله وتښتېد. ولی جی؟ وی جی نور به ولا راوړي. دا کارپوریشن دا غله، دا بېایمانه، دا غلچکی، دا د ټیکدارانو کمیشن خوړونکي، دا غله رااله او وتښتېد. دا ټوله ورځ ګرځي په چواریانو پسې او چواریانو نه په تنخواګانو کې حصې دي. دا ټوله ورځ ګرځي ټیکدارانو پسې او ټیکدارانو نه په ټیکو کې حصې دي. یو د کمیټۍ سړی راولئ چې په دې المارۍ کې په دې قرآنونو لاس کې دي چې ته په خپل علاقه کې ټیکې کې ته څومره کمیشن د ټیکدار نه راولئ. په دې صورت برات په لاس کې ده، ټول رااله وتښتېده. نه بېګا زه کور ته تېرېدی شومه او نه پې سهار را تېرېدی شم، کشتی پکې ګرځي. څه چل دی؟ ګټر بند. امریکې نه انجینیر زمونږ کارپوریشن راغوښتی دی، زمونږ د کمیټۍ کارپوریشن امریکې نه انجینیر راغوښتی دی. دا د ورسک ډیم دی، پکې فالټ راغلی دی، یا د توربیلې ډیم دی. د امریکې انجینیر به راځي او د دې معاینه به کوي. چې د دومره ګټر علاج نشي کولی کارپوریشنه، الله پاک دې په خړ سیلاب یوړی کا. ستا وجود لعنت دی په دې ځمکې د پاسه. د کارپوریشن ټولې پیسې چا ووالې؟ دا غلا او غلچکی چې پکې را جمع شوي، دا چا ووالې؟ دې ملک د بل څه غم نه، او دا میر لري کا بل میر لګاو، بل لري کا وړوکې غل لري کا لوی غل راولا، لوی غل لري کا وړوکې غل راولا. دا زمونږ د ملک فیصلې په مونږ در سره نازل دی. کله به ویړۍ بندي، کله به اوبه نه، کله به بجلی نه، کله به اوړه ګراني، کله به غوړي ګراني. اوس د یکم منه بعد د بجټ تماشې به وکړي. بجټ در باندې را روان دی، ان شاء الله په وینو بجاړي، په وینو. دا قوم به په وینو جاړي. زمونږ د ملک وزیر اعظم وړاندې نه ویلي چې کھڑیاں کہ نہیں باتاں سن کے تے ہوشیار رہی، اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار رہی. تیرے در باندې را روان دي، لګي ورته وی خو سي گئی.
تور خاور بمزی دادی چې درته چغې والی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ، ہمارا عزم غربت کا خاتمہ نو غریبوں کا خاتمہ. په غریبو به خدای ټوغکې راولي، دا ټول به مرداري. د ملک ته د غریبو ضرورت نشته، ملک ته د سرمایدارو ضرورت. سرمایدار چې راوغواړي، مانن پولیس والاو ته وې ما وی چې دا ویڼه بند ده، نو د دې ویڼه خلاف په میر باندې کیس رجسٹر کړي، د کمیټې په میر باندې کیس رجسٹر کړي چې ستا په دور حکومت کې 2 ورځې خلک کورونو ته نشوتله د ښاو غلو د لاس او د ښاو ویڼو د لاس، هر سړي به بډې والو کېړای به وسته او روان په میر. پولیس والا ماته وی چې په میر څنګه کیس رجسٹر، په دغه به رجسٹر کو دا دروغه باندې په میر څنګه، په چواریانو به رجسٹر کو په میر. مال جامیر سور افساندا ده باغې نشي رجسٹر کو. نو کمل کې چې د انصاف دا حالي، دا د میر د حضرت عمر نه لوی سره ده چې هغه په ټول شپه په کوڅو کې ګرځېدو چې چاته تکلیف نه وي، چې کله نه د میر شوی دی باغوانانو ډیره یا د علاقې ته راغلی دی چې کتلی چې هلکه تاسو ته څه تکلیف خو نشته. پیجارو موټر یې ورکړی دی، په هغې کې 10 منه ناستي او ګرځي پکې. په میر څنګه کیس رجسټر، نو مالدا نور مړی تاڼې ته درغلي نی پړک پرچا پې چاک کوي، تاسو خدای تباه او برباد، ستاسو د اف ای آر ستاسو کپره وخوره، ستاسو پتاڼو کې د اف ای آر غریب د پاره پروت دی، مړی پلارمړي د پاره پروت دی. د تاڼې اف ای آر د کلی خان او نواب او معتبر د پاره نه دی. نو د کوم ملک د قانون چې دا حالي چې د ملک اف ای آر هغه غریب د پاره سرمایدار د پاره نه، دغه ملک د خدای د ماخام نه رئیس ته په تندر والی، دا ملک د خدای په سیلاب یوړي، ما د خدای مخ کې په سیلاب یوسي او تاسو را پسې امین کوي خدای امرت کا چورت چې سیلاب هم یوسي او پرې د چې خر سیلاب مې یوسي مرګ مې لیدا آشنا مې نه پخلا کاوه. تاسو علاج سیلاب دے سیلاب والله که په ژوند ټیک شي، که تاسو په ژوند ټیک شي نو زما په دا ګیره متیازه وکړه نه ټیک. یو حکم کلی په خبره نه پوهیږي، خدا خبر د سر په زیاده پورې کاڼي تړلې دي که څه چل خبره نه پوهیږي. دا خبره ما 2 ځله دلته دی جمعه کې کړې چې دا کیلو پوستکی قسم په خدای دلته مې د جمعې مونځ کې لیدلې او زمونږ دکان سره تیرې د په دې سترګو مې وړي چې کیلو پوستکی په سره کو خبره نه پوهیږي. نو عزیزانو عرض مې داو که پوه نه شوي غرق بشي لاو بشي. هر قوم ځان په خپله جوړوي، اسمان نه جوړیږي. دا نور قومونه وګوره ځان په خپله جوړ کړي. هر یو سړي پسې سپایي نه ګرځي چې دا ګن بې ځایه ځای مه غورځوه، هر یو سړي ته په خپله عقل او سوچ ورځي چې دا ګن بې ځایه ځای مه غورځوه. نو عزیزانو د دنیا ژوند یوازې منځونه او دسونه نه دي، د دنیا ژوند دام دی چې بې ځایه شی او نه غورځې دې کې هم اجر او ثواب. که دا عقل او سوچ هم ځان ته راونوستو لو بشي غرق بشي. نو د قیامت د ورځې دا عظیم تعریف دی. اوس په دغه ورځ به حساب څنګه کیږي ان شاء الله دا به بیا شي. واخر دعوانا ان الحمدلله.